الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظیم. سورہ شمس شروع کو. نو سورہ شمس مکی دی د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. موضوع په لحاظ سره د مکی سورتونو سره جوړ کړي چې د الله رب العزت توحید او اثبات د قیامت قرآن ذکر کوي دلته او بیا د منونکو نامنونکو یو بیان او یو تفریقه قرآن دلته کوي او دا صورت 15 آیاتونو باندې مشتمل دی. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. قسم می دی په نور باندې وضحاها او پرنا د نور باندې والقمر اذا تلاها او قسم می دی په سپومۍ باندې اذا تلاها کله چې رستو راشي په نور پسې والنهار اذا جلاها او قسم می دی په ورځ جلاها کلا چې روخانه کی دی فضا لرا واللیل اذا یغشاها او قسم می دی په شپه اذا یغشاها کله چې پټه کی دی ځمکې لرا او دی فضا لرا والسماء وما بناها زما دی قسمی الله وای په اسمان باندې وما بناها او په غزات چې د اسمانی بنا کړي او ساز کړي دی والارض وما طحاها او قسم بی دی زما په ځمکه او په هغه ذات طحاها چې د ځمکې غوړولې ده ونفس وما سواها او قسم بی دی زما په نفس بشری باندې وما سواها او په هغه ذات باندې چې دای برابر کړی دی فألهمها فجورها وتقواها پس الهام کړی دی الله رب العزت دی نفس تا فجورها د هغې ګناهونو او د ګناه د لارې وتقواها او د پرهیزګارۍ او د پرهیزګارۍ د لارې ښوونه ورته کړې ده. نو نور خو تاسو پیژنئ شمس کره شمس دا لویه کره ده په دې کراتو کې او ضحاها کې ضمیر د شمس تراجع دی ځکه شمس مؤنث سماعي دی او ضحا د نور رڼا ته وایي. مشهور لغوي امام مبرد هغه وایي چې د ضحوې معنا ده یعنی ضوء د شمس رڼا د شمس. نو الله رب العزت قسم خوري په کره شمس باندې وضحاها او د هغې په رڼا باندې اول قمر زما دې قسم وي په سپومۍ باندې اذا تلاها کله چې دا رستو راشي په دې نور پسې. نو تلا چې د تلوي نشي او دلته د تلوي نه دی نو په معنا د رستو راتلو باندې راځي. تلو البدیع د مقامات په سر کې به تاسو وایي تلو البدیع او چې تلا یتلو تلاوت نشي نو بیا په معنا د لوستلو دی خو دلته د تلوي نه دی په معنا د رستو راتلو باندې. قسم می دی په سپومۍ اذا تلاها کله چې رستو راشي ها په دې نور پسې او النهار قسم می دی په ورځ باندې اذا جلاها کله چې روخانه کی دی کون لرا
روخانه کی دی فضا لرا او واللیل اذا یغشاها قسم می دی په شپه اذا جلاها کلا چې تیار کی دی معموری لرا او تیار کی دی فضا لرا او والسماء وما بناها قسم می دی په اسمان وما بناها او په هغه ذات باندې بناها چې دا اسماني ساز کړی دی یعنی زماری په خپل ځان قسمی معنی دا ده الله وی زماری په خپل ځان قسم دا ترجمه هم چا کړی دا چې والسماء وما بناها قسم می دی په اسمان او قسم می دی په دې آبادی د اسمان باندې په دې بلندۍ د اسمان باندې او والارض وما طحاها زماره پر کره زمین باندې قسمی الله وای وما طحاها او په غزات باندې قسمی چې دای غړول دا او کما موصوله شي نو دا کیمانه شوا والله وما والذي پمانه د من دی ومن او په غزات باندې قسمی طحاها چې د ازمکه خوره کړی دا او دایم معنا ده چې والارض وما طحاها ما موصوله نه دی قسم می دی په ځمکه او په خورېدلو د دې ځمکه باندې د دې ځمکې په خورېدلو مې قسمی الله وایي اوس طحوا خورېدلو ته وایي او خوروالی عام طور سره په سطحه کې راځي په کره کې نه راځي نو بل طرف ته جمهور علماء په دې اتفاق دی محققینو چې ځمکه کره ده کروي شکل ده کره خو پیژنې که نه دا کره دی دا اما دې لاسونو ته ګورې دا کره ده او دا سطحه ده دا سطحه دا هندي کتاب ته ګورې دا سطحه ده دا کره ده نو دلته قرآن وایي ځمکه مې وغوړوله الله وایي ځمکه مې په هغه ذات چې ځمکه یې غوړولې ده نو غوړول پوزکې چې غوړی نو هغه سطحه ده که هغه کره ده خو سطحه ده که نه نو دا دونه لویه کره ده لویه کره چې په دې دونه لویه کره کې ته په سلګونو میله به لاړ شې او هواره به روانې د دې وجې نه دا د کرویت سره منافي نه دی ځمکه په خپل ځای کره ده خو ډېر لویه کره ده یا غرونه تا ته دې ځای نه ښکاري که نه هسې بوتکي بوتکي ښکاري د دې غرونو سر ته چې ورشې کله د غرونو په سر کې به بیا ته نیم میل مزل کې او ټوله ځمکه یي پوهېږئ په دې باندې نو د دې وجې نه دې کرویت سره منافات نشته او نفس بمارے قسمی په نفس باندې نفس مراد نفس بشری دی په دې انسانیت باندې مې قسمی په دې نفس باندې په دې ارواح باندې قسمی وما سواها او په هغه ذات چې دا اسماني برابر کړی دی دا نفس برابر کړی دی څنګه برابر کړی دی دې کې قوه ظاهریه دی او قوه باطنیه دی ظاهری قوه پنجگانه دی پوهیږئ په دې باندې که نه قوت لامسه دی قوت باصره دی قوت شامه دی او قوت ذائقه دی او برابر کړي په دې کې قوه په خمسه پنجگانه باطنیه خیال دی وهم دی حافظه ده متخیله ده متصرفه ده بشمار اسباب دی دغسې دی انسان کې الله تعالی عقل او دارنګې نور چې کوم د برابرۍ سامان دی ټول یې پکې برابر کړی دی او بیا الله رب العزت فرمایي فالهمها
الهام کړی دی الله دې نفس ته. ها ضمیر مؤنث سماعي دی نفس، نو ها ضمیر ورته راجع دی. او الهام څه ته وایي؟ الالقاء فی القلب او الالقاء فی القلب، الالقاء الخیر فی القلب. نو الله رب العزت انسان ته پړه کې دا اچولې ده فجورها و تقواها، یعنی د ګناه الهام ورته هم کړی دی او د تقوا او د پرهیزګارۍ الهام ورته هم کړی دی. معنا دا ده چې اجمالی طور الله تعالیٰ په انسان کې دا استعداد پیدا کړی دی، استعداد پیدا کړی دی په انسان کې چې دی د خو او د بدو تمیز کولی وشي. پیدایشي لحاظ سره، اجمالی لحاظ سره الله تعالیٰ په انسان کې دا قوت پیدا کړی دی چې دی به د نیکۍ او د بدۍ فرق به کولی شي، نیکی او بدی به پیژندی شي، روغ او ناروغ به پیژندی شي. دا اجمالی طور الله تعالیٰ ایښی دی او د دې تفصیل الله د انبیاء او د رسولو په واسطه باندې الله بیا خلکو ته کړی دی چې بیا پیغمبر راغلی دی هغه ورته بیان کړی دی. دا فجور دی او دا تقوا ده. او د ښودنې معنا دا ده چې په کومه ځای نه، دا دواړه لارې دي، د یو سر جنت ته دی، د بل جنت د دوزخ ته دی. کومه لار باندې تل غواړې، دا جزئی اراده ده، ته په دې کې کل اختیار یې، که د نیکۍ په لار روانېږي او که د بدۍ په لار روانېږي، زما د دوستۍ په لار روانېږي او که زما د دشمنۍ په لار روانېږي، ستا خپله خوښه ده. خو په دې باندې خفه یم او په دې خوشحاله، په دې به ما سره کامیابي او په دې به ما سره ناکامي. فالهمها فجورها و تقواها. الله تعالیٰ دې نفس ته د فجور لارم ښودلې ده او دې ته د تقوا لارم ښودلې ده. دا اجمالی طور د عقل په ذریعه باندې، د فکر په ذریعه باندې، جبلی طور باندې دا به دې معلومات کوي. تفصیل دپاره بیا الله 1,24,000 پیغمبران را لېږلي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي. دا درته وایم سبا له به ټیک د ترجمې وخت کې زه خپل حاضر ستاسو ټول عالم که کوم هلک حاضر نه زه به له سزا ورکوم. یاد ساتئ. ګوره تا ته یم شیر علي خانه ټول ته وایم ښه د وخته به راځئ. څه وخت را روانېږي د کور نه؟ ستاسو مدرسه څه وخت شروع کېږي؟ ولې دا د ګپ شپ ځای دی چې د اډمې کالي دپاره هلته تیارې جینکۍ هلکان چې موږ راځو پرې لارې نه شو راتلی ده داسې را رواني. موږ د کلي نه راځو او زموږ د علاقې نه دا جینکۍ پیاده رامنډې وي، غټې غټې ښځې دي او رامنډې وي او هر چل ته راځي. او تاسو د علوم د نبوت او د قرآن او د سنت د زده کولو لپاره دونه ناراسته او بېکاره او ردي شوي یئ تاسو چې هلته ناست یو ګنټې ته هم نه ګورئ چې زه مدرسې ته ځم څه وخت ځم. ټیک په ټیم باندې به راځئ، که نه هغه سړي له به بیا زه سزا ورکوم. درته وایم دعا وکړئ الله رب العزت زموږ